دا چې کوم هدایت یافته کلام دی هغې ته رابلل نشته او چې کوم شاعران ګډې وډې وي د هغې تاییدونه نن عالمان ذکر کوي. یو شاعر چې د هغه انداز بالکل د الحاد دی وی زه وړانده د خدای نه ډېر خفه زه وړانده د خدای نه ډېر خفه اور مولان داغه تاییدونه شروع کی دا سے الفاظ چې هغه کې اشارتن هم د رب توهین وی د رب عزتی وی دا سے اشعارنا با عوام ته هدایت سملو شي دا سے اشعارو کې څه کمال دی چې نن مسلمان دا سے شاعرانو تایید کوي. اللہ دے شاعران مبارک قرآن کے څه فرمایي والشعراء یتبعهم الغاوون. شاعر د شاعر ملګرتیا دا سرکش سړی کوي او شاعر خپلم د سرکش شیطان په لار باندې رواني. لفظ خدای اول خو دا د یو د معاشري غلطی د الله رب العالمین خپل نوم دی الله. اننی انا الله، الله فرمایي زه الله یم. لفظ خدا خو استعمالول خوندور دیم نه، لفظ الله سره ځان عادت کې دا الله ځان له خپل نوم اخره الله لا اله الا هو حسبنا الله. لفظ الله ډېر ښکلی نوم دی. اور بیا لفظ خدای په دې معاشره کې د فارسی نه منقول یو لفظ دی چې مشهور دی په ذات د باری تعالی کې. هغه تمام دنیا پښتانه مسلمانان هغې نه الله رب العالمین مراد اخلي. حاکم وقت لسوک استعمالی دا قاعده دی مولانو لزده کول پکار دی چې شی مطلق ذکر شي مراد ته فرد کاملی. خدای اطلاق کا په ډیر سکیږي خو چې کله د مطلقاً وي نو مراد د دین سوک شو الله سبحانه وتعالی. نو کله چې الله رب العزت مراد شو نو د عوامو ذهن تم دک د الحاد معنی راځي او کم ځای کې چې د شک معنی پرتی کنه دا یو قانون دی. لا تقولوا راعنا چې راعنا لفظ مو وایي د راعنا سمه معنی وا که ده د راعنا سمه معنی وا خو غلطه معنی وا پکې وی چې غلطه معنی پکې ده بس د دې سمې معنی اړو لحاظ ختم شو. دا راعنا لفظ به ویم نه نو څه د کار دی چې د خدای نه دومره ګیلې کې او بیا دا ټکی یاد ساته کله کله لفظ په یو معنی کې دومره مشهور شي چې معنی اول یا ورسره مشترک نور معنی مکمل پری خودی شي. نو خو لفظ خدا سره خلق نور معنی په عرف کې مکمل پریخي دي نو ته څنګه وایې چې دینه حاکم وقت مراد ده. نو یو خو زمونږ د وخت شاعران دي څه چې ته د مشکات حاشیه وي دي څه چې ته د قرآن تفسیر وي چې ته ول دومره ښه تاییدات کې او کم عالمان دا لګړ بګړ مولان چې دا د دې شاعرانو تایید کوي په دې عالمانو هم ډېر لوی افسوس دی. اے علماو د دې شاعر دا شکل د دې خبرې قابل دی دا مخ د دې شاعر ته تو ګور دا د پیغمبر علیه السلام د سنتو نه خالی نه دی. دا قرینه د دې نه ده چې د معنی د الحاد مراد ده. دا څه خبرې دي عالم چې کله د قرآن او د حدیث بیان پریږدي د داسې شاعرانو غلام او چوکیدار او سپیت الله جوړ کړي. د قرآن او د حدیث دفاع د الله واخلي
بیا لګیا یې د داسې شاعرانو د ګمراه خلکو دفاعګانې کوه بل لار دې بند شوه او زوام افسوس دی بخزاده یا داسې نور شاعران د دې مقام د پیغمبر د حدیث نم د مولانو اوچت کو د پیغمبر علیہ السلام په حدیث کې چې د دې عقل وا نخلی نوې دا حدیث ته قرآن خلاف دی دا حدیثو د قرآن خلاف دی او د بخزاده خبرې چې د تمام معاشري او د عرف خلاف دی دا خو د قرآن عین موافق دی د امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح سند سره راوړل شوی حدیث دا د سپلې په نوک باندې ټکرا وخا دا سه احادیث لته ورکوا او د بخزاده دانش او د داسې شاعرانو گمراه کن کلام اغه له صحیح محمل لټاوه په خیر دی وی داسې علما وتا چې د گمراه شاعرانو په کلام کې خیمانه لټاوه خلق توای چې دا اوره اور د رسول الله مبارک احادیث باندې ګندګي ورولا عرض د اے عوامو د شاعرانو په کلام باندې الله او رسول نه پیجندل کیږي اے علماء د شاعرانو صفاتونه مکوي تا سره د رب عظیم کتاب شتا تا سره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیث ذخیره شتا دې ته خلق راو بلا مونږ شعر او شاعری ته نه یو محتاج مونږ داسې شعر او شاعری ته نه یو محتاج چې د هغه اشعار اوریدونکي 98-99% خلک وي چې د رب نه ګیلې وکړي او د ځان د بچکولو د پاره پکې بیا داسې یو ټکی ویلي چې نه زما خدا مراد نو عرض مې دا کو قرآن د هدایت کتاب دی وبشر الذین آمنوا او زیر ورکه هغه کسانو ته آمنو وبشر زیر ورکه دا صيغه د امر د باب تفعیل نه بشر یبشر تبشیر نو چې باب تفعیل شو ثلاثی مزید شو که مجرد مجلد هندوانی پوسته کیا ثلاثی مجرد شو که مزید شو نو وبشر